أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. سورة القصص 21 نمبر آیات. په دې 21 نمبر آیات کې د قارون د سرکشۍ د گمراهۍ نتیجه ذکر کیږي چې کله د الله تعالی د نعمتونو نه دومره څه انکار وکړو د خپل ځان ته نسبت وکړي چې د زما خپل صلاحیتونه دي او د دې سره د الله تعالی د دین احکام او دعوت یې مسترد کړ چې د هغې احوال مخکې تیر شو. الله تعالی وایي فخسفنا به، نو موږ به ځمکه کې ډوب کړو دلره، نو موږ ډوب کړو دلره به دلره و بداره د کور لره الارض بزمکه کې دی او د کور غوړنه بزمکه کې کتر اخکل فما كان له من فئه ينصرونه، بیا نو ورته لپاره هیڅ یوه ډله چې د امداد یې کړی من دون الله د الله نه بغیر. بیا د به دومره فوجونو کې دومره عسکرو کې ملګرو کې څوک پیدا نه شو چې د الله تعالی د عذاب نه خلاص کړی وي، خپل وفاداري ورسره ثابته کړې وي او د عذاب نه بچ کړی وي. وما كان من المنتصرين، او نو د انتقام اخیستونکو نه. قارون په خپله باندې دومره زور نه و چې خپل انتقام یې په خپله باندې بیا اخیستلی وي او د دې عذاب مقابله یې کړې وي. انتصار د انتقام اخیستلو ته هم وایي او امداد کولو ته هم وایي. نو دغه دوه احتمالونه دي چې وما كان من المنتصرين، نو د خپل ځان سره په خپله امداد کوونکی، خپل ځان یې په خپله هم نشه بچ کولی، او دغه شان یا دا چې وما كان من المنتصرين دا نو د انتقام اخیستونکو نه الله تعالی نه خپل انتقام نشه اخیستلی. بیا د سبق خلاصه دا شوله چې د الله تعالی دین سره دشمني او د بغاوت ثمره هلاکت او تباهي ده. که دغه وسایل او دغه اسباب او دغه افرادي قوت څومره زیات شي د قانون نه زیاتېدی نه شي او چې هغه هلاک شي، نو هر انسان دغه لاره باندې تلونکی دی. نو د الله تعالی د دین باندې د عمل کولو نه بغیر په مالونو باندې په وسایلو او اسبابو نازېدل د بېوقفتیا لاره ده، او دا هغه عمل چې کوم د قارون او د قارون غونډه کې نور خلکو کړی دی او هلاک شوي دي. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. واصبح الذين او وګرځېدل هغه کسان تمنوا چې ارزوی کوله مکانه د مرتبې ده بالامس پرون ورځ. تاسو مخکې واورېدل چې دا کله په شام شوکت سره د قوم پر منځ کې را روان شو، ډېر خلکو د ده مرتبې ارمانونه وکړل چې موږ داسې مالداره یو، داسې لښکرې را مخکې وروسته روانې وي او داسې شان شوکت وي څومره خبه وي. نو کومو خلکو چې دغه ارزو کړې وه پرون ورځ یعنې مخکې، یقولون هغوی ویل ویکأن الله یبسط الرزق لمن یشاء، افسوس دی چې یقینا الله تعالی پراخی رزق چا دپاره هم چې وغواړي. ویکأن په معنا د افسوس سره هم راځي او دا ویکأن په معنا د تعجب سره هم راځي. وی په معنا د تعجب او چې د کوم کار تاسو ته ښکارېږي دا په معنا د لام سره دی. نو معنا یې داسې شوله چې د دې وجې نه چې موږ تعجب کوو چې یقینا الله تعالی پراخی رزق چا لره هم چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه ویقدر او راکموي. د دې خبرې خلاصه دا شوله چې الله تعالی د چا دپاره رزق پراخول یا کمول دغه د کمال نتیجه نه ده، او دا داسې نه ده چې کنه د قسمت ښه دی، نصیبیز ښه ده، د الله تعالی په نظم باندې بهتر دی ځکه وله مال ډېر ورکړی دی، داسې خبره نه ده. مال کمول او زیاتول الله تعالی له طرف نه دي او دا یو امتحان د یو حکمت دپاره وي. نو که څوک غریب دی د باندې ځان له حکمت دی، الله پې پوهېږي څه حکمت پکې دی، او که څوک مالدار دی باقي خپل حکمت دی. په دې کې داسې نشته چې ګنې مالداره چې کوم دی نو هغه مرتبه د غریب نه بلنده ده او چته ده، په دې وجه باندې داسې نه ده. د دې الفاظو نه پته لګي چې یقولون ویکأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، چې کومو کسانو د قارون د مرتبې ارمان او ارزو کړي وو دا کسان مسلمانان او کافران نه، او د دنیا حرص پې غالب، او د دنیا حرص ټیک ده چې ګناه ده خو کفر نه دی. دې زمانه کې ډېر مسلمانان داسې دي چې هغوی د کافرانو د ملکونو د هغوی د اقتصادونو حوالې ورکوي او شوق لري چې د هغه لار باندې دوی هم لاړ شي
او مالدار شي بیا مسلمانان دي دا یو ګناه جرم بهشکه دی لیکن کفر نشي کېدلی لولا امن الله علينا او که چېرته کې نه وي چې الله تعالی احسان کړی دی په موږ باندې لخسف بنا موږ به یې هم په ځمکه کې راښکلي وي یعنی د دنیا حرص او ارمان کول د خو ځان له ګناه د دنیا سره محبت دومره محبت د خو ګناه ده بېشکه ګناه ده نو دا ګناه خو موږ کړې ده نو که د الله تعالی احسان را باندې نه وی نو هسې نه چې موږ د قارون سره ملګري کړي وي یو ځای ښکته کړي وي چې مرتبه یو شانته کې شي خو الله را باندې احسان وکړو موږ اتفاق کړو هغو سره لا نړو وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ او تعجب دی چې یقینا کامیاب بنی شي کافران خلک کافران دي څومره مالدار یو څومره ډېری نو تعجب دی چې کامیابي دی خو چېرته نشي تلک الدار الاخرة دغه کور د آخرت نجعلها موږ ګرځو دی لره للذین هغه کسانو دپاره لا یریدون علوا فی الارض چې هغوی اراده نه لري په ځمکه کې علوا نه تکبر کولو په ځمکه کې ولا فسادا نه دوراني کولو جنت هغه چا دپاره دی چې په دنیا کې د تکبر اراده نشته چې ځان غټ او لوی ثابت کړي خلک و احترام او قدر لراشي او یو نوم ناموس یې وشي نو داسې خلک نه او دغه شان چې هغه خلک چې کوم فسادګر خلک فساد څه شي ته ویلی کېږي خپله معنی د ورانۍ کول د ورانۍ څه شی کافران عام طور مسلمانانو ته فسادګر وي او مسلمانان یې هغوی ته وایي دا یو عام لفظ دی چې خلک یو بل لپاره استعمالوي چې څو پر د لفظ معنی معلوم شي نو بیا پته لګي چې فسادګر څوک دی عجمانې نه معلومه شوی چې خلک یې د کنځرو په ځای استعمالوي بیا دې باره کې مفسرینو لیکلي ده چې فساد خپله معنی د ورانۍ کول او ورانۍ په دوه قسمه باندې وي په غټه سطحه باندې چې کله د انسان د ضروریات او مقاصدو ته وګوري یو د انسان دنیاوي ضروریات دي چې هغه کې کور دی کپړې دي خوراک دی او د دنیا سهولیات دي دا د انسان ضرورت دی او دویم د انسان مقصد دی مقصد یې پوره کېږي په دین باندې عمل کولو سره او ضروریات یې پوره کېږي په دنیایي وسایلو سره هر هغه انسان چې ستاسو دنیایي وسایلو ته نقصان رسوي ستاسو کور ته ستاسو ژوند ته ستاسو زندګۍ ته سهولیاتو ته مصیبتونه ولاړوي مشکلات پیدا کوي نو دغه سړی فسادګر دی که په هر طریقه باندې چې دا کار بیا کوي هر ځای نه چې دی راپورته کېږي هر قسم حرکت چې کوي خو ستاسو دنیاوي ژوند دپاره چې مشکلات او مصیبت یې جوړ کړی نو دا هم فساد دی خدا که چې فساد دی او غټ فسادګر هغه دی چې کوم ستا دین دشمن دی هغه ستا احکامو د شریعت او د دین سپکاوی کوي په طریقه باندې د بدنامولو خواري کوي ستاسو یو معاشره کې دننه داسې خلک پیدا کوي او ټرای کوي او چلایي چې په هغې په ذریعه باندې دین بدنامیږي ورځ په ورځ باندې او د دین د کمزورۍ د زوال سره مخامخ کېږي په هغې کې نشریاتي لارې د پیسو لارې داسې مختلف وسایل کېدلی شي مختلف ذرایع کېدلی شي دغه ټول چې کوم دی فسادګر دي ته داسې لنډ ویلی شي چې د انسان دپاره د دین او د دنیا دشمن چې کوم دی نو فسادګر دی او دا چې څوک وي نو دا جنت تللی نه شي د جنتي خلک کېدی نه شي والعاقبة للمتقین او آخرنی انجام د پرهیزګارانو دپاره دی آخرنی انجام چې کوم دی هغه جنت ته تلل دي او د جهنم نه بری کېدل دي نو جنت ته تلل او د جهنم نه بری کېدل دا څه د مؤمنانو د پرهیزګارانو صفت ده چې د الله تعالی د نافرمانۍ نه ځان ساتلی احکامو باندې عمل کړی